الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النحز وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساط هججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتهائی واجب الاحترام زما مشرانو، بالخصوص د خپل والد محترم او د جناب استاد صاحب د مخکې زو خبرې کول بیا ادبي ګڼم، خو د دو په اجازت سره زه یو دوه درې خبرې ستاسو مخکې عرض کول غواړم. زما محترم مسلمانان ورونو، الله تبارک وتعالی په دې آیات مبارکه کې کوم چې ما په خطبه کې تلاوت کو، په دې آیات مبارکه کې موږ عام مسلمانانو ته الله تبارک وتعالی یو حکم کړی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود او سلام لېږئ. خود دین تعبیر په داسې صورت سره کړی دی چې الله تبارک وتعالی اول خپل او د فرشتو صلات ذکر کړی دی، او دا غین بعد موږ عام مسلمانانو ته یو حکم کړی دی چې تاسو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود او سلام لېږئ. نو کوم کار په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود چې الله تبارک وتعالی او د هغه فرشتو کړی دی، نو موږ عام مسلمانانو له په طریق اولا کې دا پکار دي چې موږ په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود او سلام لېږو. وجد هغه دا چې په موږ باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بشمار احسانات دي، او بل دا چې په دې آیات مبارکه کې الله تبارک وتعالی موږ عام مسلمانانو ته ډېر لوی فضیلت حاصل شوی دی. په دې آیات مبارکه هغه دا چې الله تبارک وتعالی موږ په هغه کار کې د ځان سره شریک کړیو، په کوم کار کې چې د ځان سره ملائک شریک کړي دي. هغه څه کار دی؟ هغه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود دی. زما محترمو، په قران کریم کې الله تبارک وتعالی د ډیرو احکاماتو ذکر فرمایلی دی، لکه منځ شو، روزه شو، زکات شو، حج شو، جهاد شو وغیرہ، او د ډیرو پیغمبرانو تعریفات پکې هم فرمایلی دي. خو زما محترم، دسی یو حکم، دسی یو تعریف نشتا چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې زه دا کار کوم او بیا موږ ته دا غي حکم کړی چې تاسو هم کوئ. خدا اعزاز او دا شرافت دا صرف زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته حاصل شوی دی چې الله تبارک وتعالی اول خپل صلات ذکر کړی دی، بیا د فرشتو ذکر کړی دی، او بیا موږ عام مسلمانانو ته دا حکم کړی دی چې تاسو هم په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود او سلام لېږئ. صاحب د روح البیان علامه اسماعیل حقی رحمت الله علیه تل کې لیکلی دی چې دا شرافت او دا اعزاز کوم چې الله تبارک وتعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړی دی، دا د هغه شرافت او اعزاز نه لوی دی کوم چې حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ته الله تبارک وتعالی ورکړو. هغه داسي کله چې الله تبارک وتعالی آدم علیه الصلاۃ والسلام پیدا کو،
نو فرشتو ته حکم وکړو چې زما فرشتو تاسو حضرت آدم علیه السلام ته سجده د تعظیم وکړئ خو په نبی علیه السلام باندې صلات لګلو کې هم الله تبارک وتعالى په خپل هم د هغه فرشتي شریک صاحب د روح المعانی علامه الوسی رحمت الله علیه لیکلی دي چې په دې آیات مبارکه کې نبی علیه السلام ته داسې تعظیم او داسې شرافت حاصل شوه دی چې دې څه مثال نشته او بیا د دین دا تعبیر په داسې الفاظ سره کړی دی کله دې آیات سره موږ وګورو ان الله وملائکته نو دا جمله اسمیه ده دا دلالت کوي په دوام او استمرار باندې او کله دې ورسته موږ وګورو یصلون علی النبی دا جمله فعلیه ده دا دلالت کوي په حدوث او تجدد باندې نو مطلب دا دی چې الله تبارک وتعالى او دا هغه فرشتي همیشه وقتن په وقتن په نبی علیه السلام باندې درود او سلام لېږي نو تاسو هم یو پیرا او نبی علیه السلام باندې درود وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد تمام محترمو لکه څنګه چې قران کریم تلاوت کول دا عظیم عبادت ته او الله تبارک وتعالى په موږ مسلمانان له لوی درجه او لوی مقامات موږ راکړي دغه شانته نبی علیه السلام باندې درود هم دا لوی عظیم عبادت ته ځکه په حدیث مبارکو کې د درود شریف ډېر لوی فضایل او فواید راغلي او علماء کرام په مفصل کتابونه لیکلي دي شعراء په مفصل تعریفات د نبی علیه السلام په درود باندې کړي نو زبا هم بدري فضائل ساتو مخکې بیان کوم اول درود شریف فضیلت داري چې څوک یو پیر درود شریف وای نو الله تبارک وتعالى په هغه باندې لس رحمتونه راوړي ځکه نبی علیه السلام فرمایي من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه 10 څوک چې په ما باندې یو پیر درود وای نو الله تبارک وتعالى په هغه باندې لس رحمتونه راوړي او الله تبارک وتعالى فرمایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها څوک چې زما درته یو نیکی راوړي دا هغه بدله زو په لسچون د باندې ورکوم نو کوم کس چې نبی علیه السلام باندې یو پیر درود وای نو الله تبارک وتعالى په هغه باندې لس رحمتونه راوړي په بل حدیث شریف کې راغلي دي چې په یو پیر درود ویلو باندې او یا رحمتونه الله تبارک وتعالى په انسان باندې را لېږي حضرت عبد الله بن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي کوم کس چې په نبی علیه السلام باندې یو ځل درود وای نو الله تبارک وتعالى او دا هغه فرشتي په هغه کس باندې او یا زل درود او سلام او دعا د مغفرت را لېږي او حضرت عبد الله بن طلحه رضی الله تعالی عنہ د خپل بلاد نه دا روایت نقل کړی دی او نبی علیه السلام یې ورځ تشریف راوړو نو په مخ مبارک باندې داسې خوشالي و چې دا موږ مخکې نه ولیدل نو صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دي تاسو کو چې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو نن داسې خوشاله تاسو په مخ مبارک باندې داسې خوشالي ده چې دا نن ورځ پورې موږ نه دي نو نبی علیه السلام ته فرمایل چې او زما صحابه ما ته اوس جبرئیل علیه السلام راغی ما ته وی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم ستاره فرمایي چې تو خوشاله نه یعنی خوشاله اوسه په دې خبره باندې چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې ستا یو امتی پتا باندې یو پیر درود وي نو الله تبارک وتعالى په هغه باندې لس رحمتونه راوړي او ستا یو امتی چې پتا باندې یو پیر سلام وي نو الله تبارک وتعالى په هغه باندې لس پیر سلام وي الله تبارک وتعالى دې موږ په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله تبارک وتعالى دې موږ خپل ذاکرین جوړ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين